نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره او پنځمه رکوع نن شروع کیږي. دې سورت کې الله سبحانه و تعالی احکامات زیات تر د ښځو په باره کې د یتیمانو په باره کې او په ضمن کې نورم ټول احکامات الله سبحانه و تعالی وقتاً فوقتاً بیانول شروع کړي دي. په دې رکوع کې الله سبحانه و تعالی فرمایي یرید الله لیبین لکم، غواړي الله پاک چې بیان کی تاسو ته صفا صفا لکم تاسو ته ویهدیکم او هدایت کی تاسو ته یعنی روان مو کی سنن الذین فآغ لارو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکې کوم خلق تیر شوي دي او نیکان خلق دي ويتوب علیکم او قبول کړی را قبول کوي الله پاک ستاسو توبه والله علیم حکیم. الله پاک چې کوم دی هغه د هر خبرې نه خبردار دی خو حکمت والا دی. د هر چا د کارون ورته پته را خو حکمت او بصیرت حکمت د وجه نه چاته غږ نه کوي. دې کې الله سبحانه و تعالی دا فرمایي چې د مخکنو خلقو چې کوم نیکان خلق تیر شوي دي لکه د پیغمبرانو خاص تو د پیغمبرانو واقعات په قرآن پاک کې راغلي یا چې دا یو څو داسې واقعات چې هغه یعنی د خو خلقو راغلي چې هغه دعوت چلولې دي دا یې ذکر راغلی دی لکه بعض ځایونو کې. نو الله سبحانه و تعالی د هغه خلقو یعنی هغه بیان کړی دی په دې قرآن پاک کې. نو الله پاک ذکر راي بیان کړی چې تاسو دغه خلقو لار اختیار کړئ نو په هدایت باندې بشئ. دا نیک لار ده، د نیک
خلقو په لار باندې چلیږي. لہذا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی که فرض که تاسو نه اخوا دی خوا داسې په کسر نه او په خطا سره څه ګناه وشي الله پاک بخونکی او مهربانه دی او هغه ته ستاسو د ټولو کارونو د زړه هم ورته پته ده او د نیت هم ورته پته ده او هغه د حکمت د وجې د تاسو ته حل نه کوي. اوس الله پاک فرمایي والله او الله چې دی یریدو دا غواړي اراده لري د دې ان یتوب علیکم چې قبول کړي توبه ستاسو انجی ويريد الذين او دا اراده لري هغه کسان یتبعون الشهوات چې پیروي کوي تابعداري کوي د خواهشات نفس. مخکې د خو خلقو بیان شو اوس د هغه خلقو بیان کیږي کوم چې د خواهشات نفس دا کوي. په دې کې کافران هم شامل دي او ګناهګاران خلق هم پکې شامل دي چې مسلمانان دي خو لیکن بس ګناهونو پسې راغشتي ده. ولی چې د خواهشاتو مطابق زندگی تیری یعنی دنیا بس پله کړې ده او دې غورځولې ده شاته. ان تمیلو میلا عظیما او بیا دی دا اراده لري د دې خبرې چې تاسو براه راست لرې نه لرې وغورځئ یعنی او ځان سره مو ملکی یعنی دای په لار باندې تاسو لار باندې روان شوي نو بس بیا به چېرته کندې ته به غورځېږئ. ولې چې د ټولو نه غټه کنده خو د جهنم ده که نه نو دې دنیا کې مطلب دا دی چې لټاړ شي سړی. ولې چې یو غلط کار کې تا هغه سره ملوث شو چېرته حکومت ونیوي یا در باندې مخبري وشو او بس په پولیس سره ګیر شوي مثال په یو غلط کار کې نو په دې دنیا کې هم سزا ده. او فرض که دلته کې ونیوي شوي بچ را بچ شوي په رشوت او یا په سر رسوخ سره یا په هر څه سره نو بیا به څه چلي بیا به مطلب دا چې الله سبحانه وتعالی به هغه هلته کې به دغه کوي تاسو. دلته کې الله اوس فرمایي چې والله یرید الله ان یخفف عنکم او دام غواړي الله پاک چې سپک کړي عنکم ستاسو نه بوج یعنی د ګناهونو بوج. وخلق الانسان ضعیفا او دا انسان مونږ ډیر زیات پیدا کړی کمزورې دې وس طاقت نه لري چې یعنی مطلب د باندې ما را کوم احکامات چولې دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي کنه چې دې ضعیف دی یعنی بعضې وخت کې د ده نه داسې خطا وشي چې مثال شهوت په زور وکړي نو د ده نه زنا وشي یا د ده نه نور داسې لکه د مال دولت لالچ پکې راشي نو رشوت ورکړي یا د سود کار وکړي یا دغه کار وکړي نو دې دپاره مونږ تاسو ته دا لارې بیانو چې ګورې د دې نه ځان ساتئ په دې خپلو شهواتو باندې ګرفت وساتئ. نو د دې دپاره الله پاک فرمایي چې دې خو کمزوره دی خو دی به دا کوشش په دې کوشش باندې که چېرې داسې بس کار وی چې یعنی الله خلق باندې کوله نو فرشتې خو بیا د الله مخلوق کو که نه چې هغوی خو بلکل ګناه کار نه کوي او نه د هغوی نه ګناه صادرېږي. نو لحاظ دا مخلوق خو الډي خو الله پاک چې دا انسان له مرتبه او چت دغه ورکوي د دې وجې نه ورکوي چې دی به نیک عمل کوي باوجود د دې نه چې د دې نفساني خوش فاحش چې د کوم دی نفساني خواهشات چې کوم دي نو هغه به دی دباوي چې وایي پیسې خو مخې ته دي خو خرابې دي نو لحاظه دا زه نه اخلم نو لحاظه دغه شانتې هر کار نه. او الله پاک دا وفرمایل چې یعنې مونږ دا بعضې اجازتونه چې ورکړه لکه په نکاح وغیره کې دلته کې دې طرف ته زیاته اشاره ده په دې کې چې دا انسان ډېر کمزوري مونږ پیدا کړی دی نو مونږ اول دا ووایو چې یاره اصیله ښځه کوي که اصیله ورته نه میلاوېږي نو بیا دی چېرته غریبه کورنۍ وګوري دغه دې وګوري خو دینداره کورنۍ دې وګوري او مطلب دا دی چې په لږو پیسو کې د کار وشي خو چې د دغه وشي خو لیکن د چرې نه دي ویلي چې مطلب دا تاسو ګناه وکړئ. الله سبحانه وتعالی دا اجازت چاله نه ورکوي. اوس الله پاک دا فرمایي چې یا ایها الذین آمنو ای کسانو چې ایمان مو وروړی دی لا تاکلوا اموالکم مخرئ مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناجایز طریقو سره. مونږ مثال 15 کسان یو مونږ په خپلو کې لین دین کوو
نو دا نه چې مطلب دا چې نو الله سبحانه وتعالى په دې آیات کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اے ایمان والو مخری تاسو اموالکم دا مالونه بینکم بالباطل فخپل مینس کی په ناجایز طریقو سره الا ان تكون تجارتا مگر دا چې تاسو یو بل سره تجارت کوي عن تراد منکم فرضامنده خپل سره یعنی اوس کومه فرض کوي یو بل سره فرضامنده مثال یو کاروبار کوو نو پکاردار چې اول خو صحیح تقسیم وکړو غبن پکې نه راوړي چې د یو کس پیسې کې غبن راوړي یا دې کې اوس د دې خبرې دغه چې لکه مطلب دا بعضی وخت کې اوس موږ په سلور واړه یا پنځه واړه په دې باندې متفق شو چې د سود په لیندین باندې به متفق شو نو دې کې چې دا الله نافرمانی شامل نو داسې به نه کوي دې ته به ګوري چې شریعت موږ ته څه حکم کړی دی تاسو خو راضي شوي په خپل منځ کې په دې خبره باندې چې یعنی مطلب دا زه به تعالی سود درکم او دا به کوم فتنه دانا یا بعضې وخت کې مطلب دا چې د رشوت ورکولو باندې یو خپل کار یعنی چې هغه د نه کولو کارو او هغه ته وکړو لکه د پردی حق ته پیووالو او رشوت ته ورکو نو دا مطلب دا چې اوس په رضامندۍ دواړو کارو شو تا هغه سره خبره وکړه هغه تا سره خبره وکړه رضامندي خو پکې راغله خو لیکن دا رضامندي الله ته چونکې د الله نافرمانی پکې راغله نو لهذا دا رضامندي قابل قبول نه ده رضامندي دا چې لکه مثال یو دوه کسانو په منځ کې معاهده وشوه چې یعنی مطلب دا شی لکه ته په دې هلې زه یې نه علم او زه یې علم او هغه بیا ورته وایي چې بس دا واله ښځه بس په دونه واله او دی ولا یو څو کمی پیسې ورګورځي او بس روان شي یو شی ته یو سي دام ټیک نه ده تر کومه پورې چې هغه د خپل رضامندۍ اظهار نه کړي چې هغه اظهار کوي یار یو سم کوي او نه سم کوي خو خني چې بس پرېږدم نو بیا خو ټیک شو کاغه ته چې زه یاره بس یو ټیک شو او کته چې نه یاره بس دا پدې کې ما تواره نه کوي نو بس بیا ته نو دا ټول خبرې د رضامندۍ دي او خو لکه هغې کې به ته دا ګورې چې یعنی د شریعت د حکم مطابق ټیک دی او که نه دي لہذا الله سبحانه وتعالی دې کې فرمایي چې انسان چې کوم دی نو دی خو دغه پیدا شوی دی ضعیف پیدا شوی دی خو ولدی به په خپل نفسانی خواهشاتو باندې قابو ساتي د دې نه مخکې یعنی د بدن لحاظ سره مسائل بیان شو لکه د نکاح لکه هغه شهوات وغیره چې هغه کنټرول تو ساتي اوس د مال په باره کې الله پاک اوس فرمایي چې ولې چې دا مال او جان دا دواړه عبادتونه هم دي او دې دواړو کې سړی ګمراه کېږي یا د جان د خواهش دپاره یو سړی ګمراه کېږي چې خپل ځان له سهولت ورکوي د وابډا بیل نه ورکوي یا چې کوم دی نو بجلی بنده کړې ده یا څه بل څه کار کوي که نه د کوم غلا کوي یا دغه شانتي نور څه لکه د حکومت غلا کوي یا د چا بل چا غلا کوي لکه مثال خبر تاسو ته زه بس یو مثال بیانوم د دې نه بس بیا نور تاسو خپل لغا اخلئ هغې کې بیا هر سړی په دې پوهېږي چې دا زه غلط کار کوم که صحیح کار کوم دا خپل زړه نه دی دا انسان ته وایي چې بس دا لکه زه صحیح کار کوم که غلط کار کوم که چېرې زړه تا ته وایي چې یار دا خو تا لکه ټیک نه کوې نو بس هغه ټیک نه دی که نه دا خپل زړه نه دی راځي نو دماغ سړي ته حال وایي چې هلکه ګوره دا ټیک نه دی درنه کلک کلک کېږي خو مطلب دا دی چې دی بس هغه نفساني خواهشات دي که نه دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د تجارت او د ټولو اوچت رسول الله صلی الله علیه وسلم رزق فرمایي چې د ټولو اوچت رزق چې کوم دی تجارت دی هغه تجار هغه سړی چې تجارت کوي او هغه امانتګر وي او صادق او امین وي یعنی صادق رښتونی وي قسمونه هم نه خوري په دروغ هم نه وایي او امانت ورسره کېږي خیانت هم نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک فرمایي په ورځ قیامت به دی یعنی نبیانو صدیقینو شهداو سره وپاسي دومره لوی اجر دی خو ولې دا ډېره لوی جګره غواړي رښتیا به هم وایي امانت کې به خیانت هم نه کوي او چاله به دوکه هم نه ورکوي که نه صحیح لین دین به کوي نو ډېر لوی
د ټولو نه صفا او ښکلې پیسه چې کوم ده چې کومه یعنې تجارت دی او بیا په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د لاسونو کوم یعنې تاسو محنت مشقت کوئ نو د دې دی محنت مشقت مزدوري دی وکړه خپله دیاري دی وکړه خپلې 500 روپۍ 600 روپۍ دی واغېستې او جیب کې رواج ولې بچو لري په رزق کې غړو خو ولې په دغه دیارۍ کې تا یعنې په کس سره کاهلي او سستي ونه کړه لکه د هغه مثال مالک نشته او ته دغلته ښه ښکلې سوري ته ناست دی چې هغه دې ولیدو نو زر راپاسې او بېلچی داسې وی راوی چې ویره بس دغه شو مثال خبره کومه ګوره دې کې یعنې یو مزدور چې کوم دی نو هغه هم د خدای نه یېرېدل پکار دي یو ګلکار چې دی هغه هم خدای چې څنګه تجارت کې تجارتي سړی چې کوم دی نو هغه د خدای نه یېرېدل هغه له پکار دي نو داسې یو مزدور او ګلکار او هر محکمه کې چې څوک کار کوي د حکومت نمایندګۍ هغه ته پر دا 2 غنټو پیسې الی او د 2-3 غنټې به ډیوټي کوي او بیا لاړ شي تیتر شي د ډیوټۍ نه واپس لاړ شي په منځ کې لاړ شي یا خلکو تاسې هاي شای بای او بس بانی معنی کوي او تنخواه ښه پورالي او خلکو له کار نه کوي بیا راشه او هغلته راشه او دغلته راشه بس دا بانی معنی کوي دا ټول حرام خوري ده لہذا الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې ولا تقتلوا انفسكم نو دغه مال په دغه کې د ګټلو کې الله پاک فرمایي چې به تاسو دغه مکوئ اوس الله پاک یو بل اهم خبره فرمایي چې دا د فساد باعث ګرځي هغه دا چې ولا تقتلوا انفسكم او مو وجنئ تاسو یعنی خپل ځان لره یا په خپلو کې یو بل یعنی خپل ځان لره یعنی خودکشی دې نه مراد ده څه مراد ده خودکشی دویم نمبر په خپلو کې یو بل اسې بس مو وجنئ چې بس هغه لا خبره نه کړې یو کنځلې وکړو ټاټا بس تاویم شو دلته کې الله پاک فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم تاسو یو بل وجنئ ما او مو په خپل ځان وجنئ ځکه چې دا جانم د الله چې کوم دی نو امانت دی دا نه تا ځان په خپله خو نه پیدا کړی الله پیدا کړی او چې الله دنا ساوالی بس ټیک شو هغه پورې ذکر کوه مونږ هم نشي کولی سم نشي کولی لا اله الا الله وایه او بس په دې کې باندې سالا شي نو ډېر الله په تبخخي او کنه هغه وخت کې د دنیا سوچونه کوي یا هغه بس کېږي او د بچو به مې سکیږي او د نسو به مې سکیږي نو دا خو بس د دنیا غلبه را کنه د دې لپاره الله پاک فرمایي چې بې د ډېر ځان د خپل نفس خیال ساتي ان الله بشک الله چې کان بكم رحیمه په تاسو باندې ډېر رحم کوونکی دی کو تاسو په خپل په ځان رحم وکړئ الله کو تاسو له باندې لټئ مثال تاسو او د سکو کور او د جمعه تر روان شي نو په او داس باندې حدیث مبارک کې راځي چې د سړي هغه ګناونه چې د سترګو د غوګونو د خولې او د ټول لغنه شوي نو په خولې کنګالولو سره په مخ وینځلو سره په غوګونو د مس سره دا ټول ګناونه تلل شي بیا لاسونو وینځل د لاسونو چې څه ګناه شي هغه لاړ شي بیا خپل وینځلې د چې د په سر مسیو کړ دماغ کې څه وسوسې غلطي راغلي هغه خدای پاک یعنی ټول بدن واړه ګناونه د خدای پاک ټول معاف کړ او دا به دومره اوچت الله پاک موږ باندې ګوري او بیا راځو په یو قدم باندې نیکی ملاوي او په یو خطا په معاف کیږي دومره وی کار دی نو الله پاک موږ د رحیم کریم ذات ته کړه چې موږ ته په پټه پټه خبره باندې اجر او ثواب راکړي نو موږ په کار دی چې موږ دې خیال ساتو